د مهربانه خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، نن مو په خبر او نظر کې موضوع ځانګړې کړې ده د سولې د خبرو اترو په اړه هغه وړاندیزونه او شرطونو ته چې په دې وروستیو کې راپور شوي دي چې ګواکې طالبانو د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. ویل کېږي چې درې مهم شرطونه یې وړاندې کړي. لومړی دا چې دوی ته یوه خاصه جغرافیه باید وسپارل شي. دویمه دا چې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل شي او همداراز درېیمه غوښتنه دا ده چې د طالبانو نومونه د له تور لیست څخه وایستل شي. وروستی خبر دا دی چې په هر کې ځینې سرچینې وایي چې له طالبانو ولسمشر طالبانو ته وړاندیز کړی چې د جګړې د پای په بدل کې به دوی ته د کلیو او پراختیا د سرحدونو او قبایلو حج او اوقافو وزارتونه ورکول کېږي. خو د طالبانو او د ولسمشر دواړو ویندویانو دغه خبر تر ډېره حده پورې رد کړی هم ده. خو داسې ښکاري چې ګویا رښتیا هم خبرې د پیل شوي اوسي. د سولې په تړاو باندې په چین کې هم امیدواري ډېره شوې ده او داسې ښایي ویل کېږي چې د قطر دفتر بیا پرانستل شي. په مجموع کې نن پر همدغو مسایلو بحث لرم. خو مهمه مسله دا ده که چیرته د طالبانو ته یوه ځانګړې جغرافیه ورکول کېږي، آیا دا به د ویش او یا آیا دا به د فدرالي کېدو په لور یو ګام نه وي؟ نن موږ پر دغه بحث کې پر دغو مسایلو بحث لرم. له ما سره میلمه ده ډاکټر صاحب رحیم پښتونیار. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله یم چې تاسو سره یم. ډاکټر صاحب، سوله مهمه ده افغانانو ته او افغانانو ته لومړی هم له هر څه د سولې راتګ مهم ده. خو آیا د سولې راتګ باید موږ په دغه ډول قربانیانو باندې ومنو یا د یوې سیمې په ځانګړې توګه ورکول یا د ویش مسلې ته؟ د خدای په نامه درنو لیدونکو ته احترام تقدیموم او ستاسو ټولو مسؤلینو فعالینو ته. سوله خو د افغانانو په اساسي غوښتنو کې راځي، ځکه چې افغانان اړ دي چې په سوله کې ژوند وکړي ترڅو د خپل هیواد او د خپل شخصي یا فردي ژوند نه نیولې تر اجتماعي ژوند پورې. ولې کومه سوله په افغانستان کې کولی شي چې د دایمي پلوه هغه انسانان خوندي کړي چې د دغه سولې دپاره اړ دي او د جنګ نه د راوتو په مسیر کې دي. زه فکر کوم که په افغانستان کې د عادلانه سولې یا د دایمي سولې په هکله موږ بحث لرو، نو موږ د هغې دپاره باید هم وړاندیزونه ولرو، هم هغې دپاره معیارونه ولرو، هم د هغې دپاره اساسي غوښتنې او نږدې غوښتنې او لرې غوښتنې ولرو. ولې موږ د سولې مسله په مجرد ډول باندې مطرح کړو؟ ولې هغه د افغانستان د ملت د غوښتنې په حیث مطرح نه کړو؟ که سوله د افغانستان د ملت غوښتنه وي، نو هغه وخت دا غوښتنه ترسره کیږي چې په افغانستان کې داسې یو نظام ولرو چې هغه نظام د سولې د معیاراتو د پلي کولو ژمنې چې دي هغه په عملي ډول مخته بوځي. او د هغې په خاطر دوه مسلې مهمې دي چې په یوه جامعه کې عدالت څنګه خوندي شي. نو په قانون به خوندي کیږي او د انساني پلوه به د هغوی په حقوق خوندي کیږي. نو اوس هغه برخې چې هغه په جنګ کې ښکیل دي یا هغه برخې چې هغه د افغانستان په مختلفو چوکاټونو کې په سیمایز لحاظ او یا نړیوال سطح کې ښکیل دي، دوی ناګزیر دي چې په یو محوري محیط کې د سولې لپاره افغانستان سره شریک شي. ځکه که موږ په افغانستان کې سوله مطرح کوو، افغانان وایي چې افغانان د سولې لپاره او سوله د افغانستان لپاره. دا ولې؟ ځکه چې هغه ځای په جنګ کې سوځي یا هغه ځای چې اور پې بل سوځي چې اور پې بل وي. موږ په اور کې سوځو او دا د جنګ د اور مسله چې ده هغه موږ محسوسو نه، موږ په هغې کې پراته یو. نو اوس که چیرې موږ د سولې پروسې ته وګورو، نو چې کومې قربانۍ ملت د سولې دپاره ورکړي، د هغې دپاره باید تاسو توجه وکړئ، نه دا چې زه څنګه سوله غواړم. دویمه مسله دا ده چې یو نظام باندې موږ کار کوو، په دې نظام موږ ډېره قرباني ورکړې ده. دا نظام څنګه موږ اصلا وپالو او څنګه د دې نظام هغه کمۍ چې کومې دي هغه تکمیل کو. اوس راځو دې ته چې کوم روان
بحثونه چې د سولې په حق لکېږي او په هغې کې طالب مطرح کېږي یا په هغې کې حزب اختلاف مطرح کېږي یا په هغې کې سیمه ییز ارتباطات مطرح کېږي، دغه هر یو باید حق ولري چې د سولې په حق له هغه خپل خبرې شریکې کړي، تر څو موږ وکولی شو چې دغه معیارات، موقفونه، ارزښتونه، مسؤلیتونه دا ټول سره وویشو. یعنی داسې نشي کېدی چې کوم شی چې ته غواړې هغه ته سوله وایي او کوم شی چې ملت غواړي، کوم شی چې افغانستان غواړي هغې ته سوله نه بدون له شکه چې وړاندیزونه باید وشي. د سولې په خبرو کې باید له ځانه تېرېدل، له ځینو امکاناتو او امتیازاتو څخه تېرېدل او ځینې امتیازات باندې وړاندې کول. خو آیا د یوې سیمې، ځانګړې سیمې یا د یوې جغرافیه ورسپارل بیا دا امتیاز یا دا وړاندیز کېدای شي؟ مسله دا ده چې دغه جغرافیه یا سیمه چې تاسو وایي چې دا ما دپاره مطرح ده، په ډېرو ساحو کې که چیرې موږ تاسې په نړیواله کچه د ټولنو په منځ کې، د ملتونو په منځ کې د دې تهاجمونو نه د راوتلو پروسه وګورو، ظاهره خبره ده چې دغه ازادي بخش انقلابونو کې به یوه ساحه دوی د یوې پایګاه په حیث استعمال کړه، بیا به هغه ازاده شوه، بیا به هغوی پکې خپل جوړښت جوړ کړو، هغوی به دې مبارزې ته مخې ته تلل. د افغانستان په جوړښت کې چې که چیرې موږ متوجه شو، موږ د دغسې یو غیر عادلانه جوړښت دپاره په افغانستان کې موږ د نظام سره نه یو مخامخ چې موږ داسې فکر وکړو چې ټول ارزښتونه چې دي هغه د افغانستان موجوده جوړښت چې موږ او تاسې د هغې په پروسه کې یو، دې ټول جوړښتونه چې دي د خپل هغه استبدادي یا یو داسې محیط په شکل کې اخیستي دي چې اوس د دې په مقابل کې چې کوم نهضتونه ځان تثبیتوي یا کوم ازادي بخش حرکتونه کوي یا کوم فرض کومه یو معیار که چیرې موږ د طالبانو په دې پروسه کې داسې مطالعه کړو چې دوی مسلمانان دي او د اسلامي ارزښتونو تحقق دپاره بېله جغرافیه غواړي، که دوی دا تثبیت کړي نو بیا به موږ ووایو چې د دغې حدودو په تثبیت کې تاسې زموږ نه ښه یاستئ. ولی که موږ دغه روان عمل وګورو، دا روان عمل خیر د دوی په واک کې نه دی چې دوی هم ماشوم وژني، هم سپینګیری وژني، هم غیر مسلح وژني، هم ځوان وژني، هم واړه وژني. که دا عمل د یو ازادي بخش جنگ په مسیر کې یا د یو اسلامي جهاد په مسیر کې مطالعه کو، نو په موجوده شرایطو کې په نړیواله کچه د سولې انګیزه په دغه نوع نظامی برخوردونو کې چې هغه د انسان د وژنو او قتلوي وژنو سبب کیږي، دا پکې نه ده نغښتې. نو کوم امتیاز اصلا مطرح دی؟ که د یو نوي استبداد لپاره تاسې د یوې جغرافیې غوښتونکي یاستئ، لکه داسې مثالونه په نړیواله سطح شته، ولې هغه نوزت باید تثبیت وي، هغه نوزت باید خپل حدود مشخص کړي وي، هغې خپل ژمنې چې په هماغه محیط کې لري هغه مشخص کړي وي، او بیا هغه ضرورت چې اصلا تاسې د یو جلا محیط دپاره لرئ، یعنی کوم امتیازات دي چې اصلا هغه په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د اشتراک په مقابل کې د چا نه اخیستل شوي دي چې هغه ضرورت د بیلوالي لري. دا نو بیا ډاکټر صاحب یعنی د دوی زړه د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو په برخه نه ده، بلکې ځان ته د امتیاز غوښتنې په برخه کې ده. یعنی سیاسي امتیازات ورکول، مثلا په وزارتونو کې دوی ته ونډه ورکول په رقابتي شکل باندې، او یا هم د ولایتونو ورکول په ځانګړي ولایت نه، د ځانګړي سیمې نه، د والي په توګه، د مشر په توګه، دا به تر ډېره حده پورې یعنی د سولې لپاره څخه ښه وي. خو دا چې دغه سیمه د ځانګړي د طالبانو په نامه ووسي او یا هم دغه سیمې واک او چارې د طالبان پر مخ ووسي، بیا فکر نه کوي چې افغانستان به د ویش خواته یو لومړی قدم اخیستی وي؟ زه فکر کوم افغانستان سره په دې برخه باندې ډېرې جفاوې کېږي. زه باید د خپل هیواد د یو فرد په حیث هم ویم، د یو اجتماعي موقف په اساس هم زه دا خبره کوم. زموږ د هیواد د سرنوشت سره چې کومې لوبې کېږي، دا لوبې د دې سبب کېږي چې دلته د ویش مسئله چې ده یا فرعي مسایل چې دي دا د اساسي مسایلو پر ځای په افغانانو باندې تحمیل شي. د یوې خوا په موږ جګړه او وژنې تحمیلېږي، د بلې خوا زموږ د انساني او بشري کتلو مختلف خلک چې دي دا بېهویتۍ سره مخامخ دي. زما ارزه ده چې د افغانستان دپاره د دوه نظامو د جوړولو پروسه کې دا قوتونه مونږ ځکه نه مطرح کوو چې مونږ د نظام جوړولو په پروسه کې
یو موقف لرو او دا موقف نه موږ دفاع کوو او هغه موقف چې دی هغه د فردي ازادۍ د ټولنیزې ازادۍ د بشري حقونو د ستاسې ټولو ساحو دپاره چې اصلا اساسي قوانین چې کوم دي او د اساسي قانون په اساس باندې تا ته کوم حقونه دي د دې حقونو پر ضد باندې دلته نظام چې دی دا نه دی چې دا نظام ځان د یو استبدادي مسلط نظام په حیث په ټولو بشري کتلو باندې حاکم کړی یو. دویمه او اساسي مسله دا ده چې مونږه افغانستان د یو مکمل عیار سیاسي نظام لرونکي هیواد په حیث مطرح کوو. که هر څوک په دې کې بحث لري مونږ هم بحث لرو. اوس زه خو نشم ویلی چې زه به د موجوده نظم یا د موجوده پرمختګونو د ټولو مدافع به اوسم. هغه برخو مدافع چې زه هغه د قانون په اساس سمې بولم. عرض مو دا دی چې که چیرې مونږ هم په جنګ کې یو او هم په سوله کې یو او جنګ هم زمونږ د نظره یو قسم تعریفیږي او سوله هم زمونږ د نظره یو قسم تعریفیږي او ستا په ماحول کې چې کوم نور قوتونه او انساني کتلې دلته شته دی مونږ خو اصلا یو جامد محیط ته نه ځو. مونږ یو ژوندي سیاسي محیط ته ځو او د یو ملت لپاره د نظام په جوړولو کې د واکمنۍ په لور باندې ځو. په هغې کې مونږ که چیرې د قدرت انحصار یا د ویش په اساس باندې دلته داسې ژمنو ته ځو چې هغه په فکري ایدیالوژیک قومي او په دې سیستمونو باندې ولاړي او دلته د یو ولسواک نظام د یو داسې نظام چې هغه قابل قبول په نړۍ کې هغه موږ د تجرید طرف ته بونځي. اصلي مسیر د سولې لپاره په دغه چاپیریال کې باید مطالعه. بیا راګرځو درنوونکو یو لنډه وقفه لرو ستاسو ملتیا غواړم.